بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو وکړو چې دا فارمي چرګان چې کله په ګاډي کې وروړل شي نو بعض اوقات د دې اکسیډنټ وشي. د اکسیډنټ په وجه باندې د کې ډېر شي چرګان مړ شي یا د ګرمایش په وجه باندې خامخا د کې چرګان مړ کیږي. نو بعض اوقات د کې چرګې هم وي چې هغه کله د دې اکسیډنټ په وجه یا د ګرمایش په وجه مړې شي مردار شي نو د دې په خېټو کې انډې وي. نو د دغه انډو استعمال او خوړل شرعاً جایز دي او کنا. فتاوی هندیه کې دي البیضة اذا خرجت من دجاجة میتة اکلت وکذا اللبن الخارج من ذرع الشاة المیتة. علما یو قانون لیکي چې د انسان او د خنزیر نه علاوه په مخ د ځمکه چې څومره حیوانات دي کو د هغې غوښه حلال ده او که حرام ده. کله چې دا قسم حیوانات په خپل مرګ باندې مړه شي نو د دې حیواناتو هغه اجزا چې د زندګۍ او د مرګ د هغه اجزا سره څه قسم تعلق نه نو بیا دغه اجزا په خپل استعمال کې راوستل بالکل جایز دي. مثلا په هغې کې د حیوان ویښته دي د حیوان اډوکي دي نو دا بالکل خپل استعمال کې راوستل جایز دي. د دې قانون په رڼا کې علما فرمایي چې کمې چرګې د اکسیډنټ په وجه یا د ګرمایش په وجه باندې ګاډي کې مړې شي یا هلته مړې شي او د دې په دې خېټو کې انډې وي نو دغه انډې شرعاً بالکل حلال دي، خوړل هم جایز دي، مخکې خرڅول هم جایز دي. همدک شان یوه چیلۍ ده یوه غوا ده یوه اوښه ده په خپل مرګ باندې مړه شوه او د دې په تنونو کې پی دي نو بالکل د دغه پیو استعمال جایز دی، حلال دی او دا مخکې هم خرڅول شي خپل استعمال کې هم راوستی شي. والسلام.